چې د انسانانو حاجات په څلورو څیزونو کې بندي ښه څلور قسمه حاجات د دیو راتلی شي د ټولو انسانانو هغه حاجات چې دي یا خو به د غټ دشمن نه خطره وي چې کله د غټ دشمن نه خطره وي د هغې طریقه دا ده چې هم آواز به کوي الله ته نوح علیه السلام باره کې راځي ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه واهله من الکرب العظیم د لوی غم نه ما بچ که ما ته نوح علیه السلام په تکلیف کې چې قوم مخالفو یو لوی دشمني وه دشمنۍ ختمولو دپاره به الله ته آواز کوي نو دویم هغه چې خپل بدني بیماري وي نو هغې کې به هم د الله ته آواز کوي و ایوب اذ نادى ربه ایوب علیه السلام بیمارو نو هیڅ یو قبر له نه وتلی هغه بلکې یو الله ته آواز وکړه چې الله زه بیمار یم دغه رنګې یونس علیه السلام کله چې عام حالات خراب وي نو یونس علیه السلام باره کې هم راځي یونس علیه السلام چاته آواز کړو یو الله پاک ته آواز کړو وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى في الظلمات الله وی چې د ماته پاغه تیرو کې آواز کړو الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو کله چې اولاد نه سلوره غم داده نو سبا کوي نو به الله ته آواز کوي وزکریا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين د تمام انبیاء علیه السلام تذکره الله کړی دا نن دی ختم موقع کې صرف د ایوب علیه السلام یا د تمام انبیاء ذکر وشو چې تمام حاجاتو کې الله ته رجوع کړی دا زمونږ د مدرسې